أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الاعراف مكية. سورة الاعراف مكي سورة د دې سورت نوم اعراف او دې ته د اعراف نوم ځکه خودلې شوی دی چې په دې کې دنه د اعراف حالات ذکر کیږي، د اعراف واقعیا فکر راشي. اعراف د جنت او د جهنم په منځ کې یو بل ځای نه دی، چې نه جهنم دی او نه جنت دی. دې کې چې کم کسان ناس دا به جهنم امینی او جنت به امینی، ته جهنميانو سره خبرې کوي او جنتیانو سره خبرې کوي. او دا خلک په بنیادی جنتیان جنت ته بزي، جنت ته بلري، خو لا دغه ټیم کې به داخل شوی نه. نو هغه دغه ځګینی باس په دې صورت کې شته دی. بدغه واقع په وجه باندې دغه حالات ذکر کول په وجه باندې غون صورت نوم اعراف شو. دې ته تسمیه د جز وای، تسمیه د کل وای په اسم د جز باندې. جز راواغه سره چټور کل نوم کې خبرې شو. دا صورت چې کوم دی مکی صورت دی. مکی او د مدنی اصطلاح د مخکې را روانه د هغه تشریح من کړی دا چې مکی صورت هغه ته ویل کېږي چې په کم کې د کم د هجرت نه مخکې نازل شوی. لازم نه چې مکه کې دنه نازل شوی، بل چرته دی نازل شوی. خو چې د هجرت نه مخکې نو هغه ته مکی وي، او چې د هجرت نه وروسته نو هغه ته مدنی وي. بیا کم صورتونه چې مکی دي نو مکه کې خو چونکې اسلامي نظام نه و، نو هغه مکه کې چې کوم احکام کم صورتونه نازل شوي دي هغه زیات زور په عقیده باندې دی او دغه شان د کې په اصول باندې دی. هغه خبره باندې دغه تعلق د عقیده سره او د عمل سره، خو هغه خبرې نه چې کوم تعلق د نظام سره د حاکمیت سره. مدني صورتونو کې زیات زور په حاکمیت باندې دی چې حکمرانی د مسلمانانو به څنګه، اجتماعي ژوند به څنګه، او د چې کوم کس د چې کوم ژوند تیري نو ژوند لپاره ضروري اجتماعیت د چې مشر به کې پکې د مشر به خپل شرایطي داغه د ټاکلو به خپل طریقې کاری داغه تابعداري به لازمي. دا شان الته کې بیا احکام د حاکمیت او د اجتماعیت ذکر کیږي. نو په دې صورت کې بده مکی صورت کې چې اعراف مکی صورت ته نو د دې کې دوه خبرو باندې ډېر زور ورکړل شوی دی. د اول سر نارواله د چې رکوع پورې په دې کې زیات بحث کوم دی د قیامت په احوال باندې دی چې قیامت شته دی، خلک به دوباره ژوند کیږي، د خلکو نه به تپوس کیږي چې تاسو چې کوم پیغمبران راغلي تاسو باغې باندې څومره عمل کړو. د چین واله ته 21 پورې بیا برسالت باندې بحث دی چې پیغمبران څومره راغلي دي، دغه تفسیری واقعات چې کوم خلکو نه دي منلي د هغوی حالات، د پیغمبرانو دشمنانو د پیغمبرانو څومره دشمنان دي، د هغوی د نظم او د نظام چې کوم دشمنان دي د هغوی د لپاره عذابونو ذکر به کې وشي، د هغوی د لپاره برټنې ذکر شي. نو حاصل دا چې دغه صورت اهمترین مضمونونه دوی دي. یو د آخرت ثابتول چې آخرت شته دی، دویم د نبی علیه السلام پیغمبري دا ثابته ده. دا دوه خبرې چې کوم دي نه د دې صورت اهمترین مضمونونه دي. دا صورت چې کوم دی په نزول کې د سورۃ الصاد نور سره نازل شوی دی او په نزول کې دا 39 نمبر صورت دی. دا بس مخکې په اصول کې په اول سر کې تر شوی دی چې قرآن په کومه طریقه باندې لیکته د ترتیب مذهبي یا ترتیب عثماني ویل کېږي، او په کومه طریقه باندې چې دا په عرش کې موجود، کومه طریقه باندې چې نازل شوی دی د نازلېدلو ترتیب جدا دی، په بل طریقه باندې نازل شوی دی. خو کوم چې زموږ مخې ته پروت دی دا په بل طریقه باندې دی. داغه باس من کړی د جدا دا ویلي او داغه وجه هم من ویلی دا. نو اصل کې وجه دا دا لنډه خبره دا ده چې قرآن چې کوم نازل شوی دی د کومې خبرې ضرورت نه نازل شوی دی، او چې کومې ضرورت ورسته پېښ شوی هغه ورسته نازل شوی دی. خو په عرش کې چې په کومه طریقه باندې لیکته په عرش کې چې څنګه موجود دی نو په دغه طریقه باندې د کومه طریقه باندې زموږ مخې ته پروت دی، په دې طریقه باندې په عرش کې لیکو. دا نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته خودلیو. بیا عثمان رضی الله عنه چې قرآن باندې طریقه باندې ولیکو نو هیڅ چا به هم رد ونه کو، ودی وجه به رد ونه کړي هغه ته مخکې مسله معلومه و چې بارش کې هم دسي دي. اوس دا خبره ده چې یاره قرآن چې څنګه په عرش کې دی په هغه طریقه باندې مخکې ته نه دی. هغه بنیادی نکته ده. ولدي مثال علماء د څه ورکړي د لکه سړی لاړ شي د ډاکټرۍ کورس کوي او د علم کوي او اول سر دی ولګي د دماغ او علم حاصل کوي چې انسان د دماغ څنګه کار کوي، د خرابي کې څنګه دی علاج څنګه کیږي بیرته او دغه څه کمزوري را پیدا کیږي، څه صلاحیتونه دي. بیا د غینه بعد سترګو علاج زده کی، بیا د پوز زده کی، بیا د غوګونو زده کی، داسې قدر روانه مری علاج زده کی، بیا خېټه ترا کوشي
او د ټول انسان د ډاکټري علم زده کوي، د ټول جسم علم کوي، خو چې دا ټول کورس دی کله مکمل کړي کلی تراش نو اول خلک خو د دماغ زده کړي دي، به سترګې دي، غوږونه دي، خو چې کلی کې سړی ورته راغی بیمار و دغه خېټه خرابه وه نو اوس داسې ډاکټر نشي کولی چې اول به د مزغو باندې ټرای وکړي، بیا به د پوزه ټرای وکړي، بیا د غوږونو باندې ورسې قلاره باندې په ترتیب یې خېټې ځان نه ورسېږي، داسې خو نشي کولی، بلکې د به ډایرکټ د خېټې علاج کې ښکاره خبره ده. نو دغه شان قرآن په عرش کې داسې و، خو نبي علیه السلام چې کله نبي علیه السلام ته رسالت میلاو شو، پیغمبري میلاو شوه، خلکو ته ضرورت د نور مسلو هغه ترتیب باندې ضرورت نه کوم ترتیب باندې په عرش کې و، نو ځکه دا نزولي په بله طریقه باندې وشو. دا کومه طریقه باندې چې لیکلی شوی دی عثماني ترتیب، په دې باندې صحابه کرامو اجماع ده، هېچا مخالفت نه دی کړی. عثمان رضی الله عنه دغه طریقه ولیکله او هېچا یې مخالفت ونه کړ، نو د لکونو صحابه کرام په دې باندې اجماع وشوه. اجماع د امت چې کوم ده دا مستقل شرعي دلیل دی. نو په دغه طریقه باندې په الحال چې څوک تلاوت کوي او منځ کې قرآن لولي او په دې طریقه باندې ونه وایي، داسې کار وکړي چې کوم صورت په قرآن کې مخکې دی هغه وروسته په وروستني رکعت کې ووایي، او کوم چې وروسته دی هغه مخکیني رکعت کې ووایي، نو په دې باندې اتفاق ده چې منځ یې واجب الاعاده شو، غلط کار یې وکړو، او که قصدان یې کړی نو ګناهګار دی، که خطأ یې کړی نو په دې باندې سره سهو راځي، ځکه چې دا اجماع د امت په مسله باندې راشي دا وجوب ثابتوي او واجب چې مانځه کې پاتې شي نو هغې سره سره سهو لازمیږي، نو دغه شرعي مسله شو. د صورت مرکزی عنوان چې کوم دی درې خبرې به صورت ثابتوي، دا مرکزی مضمون مرکزی عنوان وي. اگر سړی اوږده واقع بیانوي نو هغې کې خاص مضمون یو اهم نکتې هغې ته خبر راجمع کېږي. نو د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی علماو لیکلي دي چې درې مقاصد په دې کې ذکر کېږي. درې خبرې د دې عنوان دی. دوه قسمونه د شرک چې کوم دي، شرک اعتقادي او شرک فعلي، د دې رد به کېږي په دلایل نقلیه سره، نقلي دلایل سره، یعنی تاریخ نقل کول، د پیغمبرانو احوال نقل کول، د مخکینو کتابونو حوالې ورکول، دې ته دلیل نقلي وایي. نو دغه شرک دوه قسمونه به نفي شي دلته کې په دلایل نقلیه سره، او دغه دوه قسمونه نفي شوي دي په سورة الانعام کې په دلایل عقلیه سره، هلته عقلي دلایل باندې نفي شوي دي، دلته په نقلي دلایل سره نفي شي. دویم نمبر ترغیب، دې کې به ترغیب ذکر شي الی ما انزل الله ته، چې د الله تعالی قرآن چې کوم دی دې ته به ترغیب ورکړی شي، دا د زده کولو د عملي کولو کتاب دی او د نافذولو کتاب دی، د حاکمیت کتاب دی، دا معمولي کتاب مه ګڼئ. ترغیب به قرآن ته ذکر شي او دغه ترغیب حاصل به دا چې تاسو دا قرآن مخکې خلکو ته ورسوئ، نو تشجیع به تبلیغ به هم شي. دریم نمبر تسلی به ذکر شي نبی علیه السلام ته، نبی علیه السلام ته به تسلی ذکر شي چې په دې قرآن په نازلېدلو نه بعد چې کوم خلک د اسلام دشمني کوي، په دشمنۍ باندې کلک دي، په هغې باندې ته زړه مه تنګوه، مایوسه کېږه مه. دا د غونډ قرآن د غونډ صورت حاصل شو، مرکزي عنوان شو. دا درې خبرو ته به خبر راجمع کېږي په آخر کې. د غونډ صورت به دغه مضمون مرکزي مضمون به دغه شي. الله تعالی وایي الف لام میم صاد، الله پوهېږي په معنا د دې حروف. دا اولني حروف چې کوم دي الف لام میم صاد یا داسې نور حروف چې کوم ځایونو کې راغلي، تقریبا دا حروف 29 سورتونو په سر کې راغلي. په دې باندې هم مخکې موږ بحث کړی دی چې دا حروف د دې څه مطلب دی، دا ولې نازل شوي دي، حکمت او فایدې څه ده، په هغې باندې تفصیلي خبره مخکې شوې ده. خو لنډ حاصل د هغې دا دی چې دا نمونه حروف چې د سورتونو په اول سر کې راغلي دي، دا د نبي علیه السلام او د الله تعالی منځ کې یو پټ راز، ځکه یو لوی انقلاب راوستل په ټوله دنیا کې، د لوی کفر مخالفت کول، شیطانانو مخالفت کول چې هغه یو منظم تحریک، شیطانان ځان له یو منظم تحریک لري. نور ځایونو کې به واقعات راشي چې بحر الکاهل کې مرکز دی، هلته کې باقاعده هفتهوار میټینګ کېږي، هلته کې دوی سره دجال ورسره دی او یو منظم سازش دی، منظم پروګرام دی په ټوله دنیا کې. دغه شان د کافرانو سره مقابله کول دا داسې معمولي آسان کار نه و. نو په دې کې ډېرې خبرې د راز دي چې هغه څوک چاته وایي نه. نو دا هم داسې حروف دا 29 سورتونو سر کې چې کوم راغلي دا هم مقطعات د راز خبرې دي، دا څوک چاته وایي نو په دې وجه باندې هېڅ چاته هم د راز معلوم نشو چې څه مطلب دی. صرف د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې داسې عقیده به لري چې دا حروف الله تعالی نازل کړي دي، هر څه مقصد دی چې دغه حق دی، هغه جایز دی، حق دی، ثابت دی، او دا راز په قیامت کې الله تعالی را برسېره کوي، د امت په خبره وي. ځکه هلته کې بیا دشمنیان نشته، د راز خبرې هم د خبرې راز ساتل هغې ته ضرورت هم نشته.
داسې نمونه حروف چې کوم دي په دې پسې ورپسې کېدل او د هغې مطلبونه لټول شرعاً دا ټیک کار نه دی، دا غلط کار دی. دا اهل سنت والجماعت عقیده ده. کتاب دا یو کتاب دی، قرآن کتاب دی. انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته ای پیغمبره، فلا یکن فی صدرک نو نه دي کېږي په سینه ستا کې حرج تنګي منه د دې د وجې نه. د قرآن د نازلېدلو د وجې نه نبي علیه السلام ته الله تعالی وایي ستا په سینه کې تنګي نه راځي. تنګي څنګه راځي؟ تنګي راتللو طریقه دا ده چې نبی علیه السلام د دې امت سره ډېر زیات محبت لارو، ډېر شوق یې لارو چې هېڅوک هم جهنمي پاتې نه شي، ټول خلک جنت ته لاړ شي. نبی علیه السلام په ډېر شوق باندې ورغی، خلکو ته یې ډېر د مینه باندې خبره شروع کړله. خلکو به غرور او تکبر سره د مخ واړاو، خبره به ول مسترد کړله او ډېر ټوکې مسخرې په د پاسه وکړلې. نو نبی علیه السلام په دې باندې سخت خفه شو چې زما دوی سره څومره مینه ده، څومره مې دوی سره هغه اخلاص ور سره دی چې دې جهنم نه بچ جنت ته لاړ شي او دا خلک سره بیا کې زما سره بیرته او دا خو به جهنم ته ځي خامخا به ځي که داسې پاتې شو. نو نبی علیه السلام په دې باندې به زړه تنګ شو. دا شان نبی علیه السلام به واز نصیحت دپاره ډېرو ځایونو ته لاړ، هلته بیا اثر ونه کړو. خلک هم دغه شان کلک پاتې شو لکه طایف حالات، نورو ځایونو حالات. نبی علیه السلام په هغې باندې هم خفه شو چې زما د دومره محنت ته ګوره او په دې خلکو د اثر نه پیدا کېدو ته ګوره. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي چې فلا یکن فی صدرک حرج منه، نه د کېږي په سینه ستا کې تنګي د دې د وجې نه. یعنې ستا فرض چې کوم دی، ستا منصب او ذمهواري تا ته چې کوم کار حواله دی نو هغه دا دی چې دا آسماني کتاب به خلکو ته ورسي، دعوت به ورکړي. دعوت چې تا ورکړو ستا ذمهواري سر ته ورسېده، باقي د هغې مسلمانېدل او نه مسلمانېدل، جنت ته تلل او جهنم ته تلل، په دې کې ستا هېڅ ذمهواري نشته دی، ستا به سارې باندې څه وبال نه راځي. بس تا خپله غاړه ازاده کړله، باقي د دوی معامله الله تعالی سره پاتې شوه چې څنګه ورسره کېږي. والذکر او دا نصیحت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو، لتنذر دې دپاره ته ویرې به د قرآن سره بیخي به د قرآن سره خلک. نو د قرآن دې ځای کې چې کوم حکمتونه ذکر شو، یوی ادب دی، دوی حکمتونه دی. ادب یې دا دی د کتاب تعریف دا دی چې الله تعالی نظر کړلی نبی علیه السلام ته، دا یې مختصر تعریف شو. دغه شان دی ادب یې دا دی چې کله قرآن نازل شو نو ته به زړه نه خورې چې خلک ولې نه مسلمانېږي، ټول خلک ولې خبره نه اوري، خلک به ولې جهنم ته ځي، په دې باندې ډه مه خوره. بس تا ذمهواري دا ده چې دغه کتاب باندې خلک پوهېږي، خلکو ته پیغام ورسوه. بیا د دې کتاب دوه حکمتونه ذکر دي، دغه خو ادب شو. فائدې چې کوم دي د کتاب څه دپاره نازل شوی دی، نو د نازلېدلو دوه وجې ذکر شوي. یو دا چې لتنذر به، د دې قرآن په ذریعه باندې به ته ویرې خلک د اسلام او د شریعت مخالفین چې کوم دی د قرآن په ذریعه باندې به ویرې چې عذابونه د باندې راځي. د الله تعالی پیغامات به ورته واورې چې شریعت داسې معمولي شی نه دی، عام د پښتنو رسم رواج نه دی، که چا بیا عمل وکړم ښه ده، کوي نه کوم ښه داسې نه دی، بلکې دې باندې عمل کول لازمي دي. او په دې کې غفلت کول، سستی کول او مخالفت کول د عذاب سبب جوړیږي، تاسو باندې به عذاب بیا راځي. نو د شریعت مخالفین او شریعت کې غفلت کوونکي خلکو ته به د الله تعالی عذاب یره ورکړي، تغییر به یې وجرې. یو وجه یې دا شوه. وذکرى للمؤمنین، او دا نصیحت دی د مؤمنانو دپاره. کوم خلکو چې د الله تعالی یره موجود ده، قیامت مني، آخرت مني، نبی علیه السلام مني، هغوی غواړي چې د الله تعالی د مخالفت نه ځان وساتي، نو قرآن د هغوی دپاره مستقل نصیحت ده چې عمل پرې شروع کړي، بس دغه منزل ته به ورسي. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداري کوئ د هغه څه چې نازل شوي تاسو ته من ربکم، طرف د رب ستاسو نه. دا عام انسانانو مخلوقاتو ته پیغام دی، انسانانو پیریانو دواړو ته پیغام دی چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تاسو تابعداري کوئ د هغه څه چې نازل شوي تاسو ته طرف د رب خپل نه. نو ترغیب شي قرآن ته چې قرآن بس ورپسې شي، خپل وخت ضایع نه کړي، دا د عملي کولو او د زده کولو کتاب دی. ولا تتبعوا من دونه، تاسو به تابعداري نه کوئ من دونه بغیر د الله نه، اولیاء د نورو دوستانو، هغه خلک چې د شریعت مخالف دي او شریعت باندې یا نه پوهېږي یا پکې غفلت کوي یا یې مخالفت کوي، نو دغه قسم خلکو سره به دوستانه د الله تعالی د نظام په مقابل کې نه کوئ. قلیلا ما تذکرون، در کم به تاسو کې نصیحت قبول کړي. کله تاسو واز نصیحت کوئ نو کم خلک یې قبلوي، زیات خلک یې مسترد کوي. او دا په مضمون د قرآن د ډېرو ځایونو نه ثابت چې ډېر کم خلک به ایمان راوړي، ډېر کم خلک په خبره باندې پوهېږي، ډېر کم خلک عقل لري. او قلیلا ما تذکرون، کم خلک به تاسو کې نصیحت قبلوي. نو دعوت په لاره کې به تاسو چې کله نصیحت کوئ، خواري شروع کوي، ډېر کم خلک به سره ملګری کېږي، ډېر نه زیات نه ملګری کېږي. نو دا د مخکې نه خبرداری شو چې تاسو به په دې باندې زړه نه خورئ.
بلکې نصیحت په لاره کې کم خلک خلکو سره ودرېږي، زیات نه ودرېږي. زیات خلک چې کم دي څوک غفلت کوي، څوک مخالفت کوي، او دغه دوه لارې دي. بس درېیمه خبره به پاتې کېږي چې هغه شریعت زده کول او تابعداري کول شو. نو دا مبلغینو ته واز نصیحت والا خلکو ته لپاره د مخکې اطلاع شو، خبرداری شو چې په دې خبره کې به ورخطا کېږي، نه داسې به کېږي خو ورخطا کېږي به نه. د دې وجه نه امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم د دې دپاره کېږي چې نصیحت باندې یوازې کار نه کېږي، ډېر خلک به د دین غافله پاتې کېږي. نو بیا نبی علیه السلام فرمایي چې الاسلام تحت ظلال السيوف. بیا د هغې دپاره طریقه دا ده چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جرمونه چې تاسو یې ورځي په لاس سموي، که په لاس هم وس نه کېده نو بیا ورته وینا کوئ. کم از کم که د وینا ځای نه خبره ډېره خطرناکه ده، بیا اوسه بایکاټ نفرت ترې وکړي. ځکه چې په هر ځای کې نصیحتونه پول کار نه کوي، ټول خلک نه سمیږي. الله تعالی د اسلام مخالفینو دپاره د دنیا یره ورکوي. دې ته تخفیف دنیاوي ویل کېږي چې آسماني دین او آسماني شریعت او آسماني کتاب داسې یو څیزونه دي چې د دې مخالفت چې کوم دی نو په دنیا کې هم د عذاب سبب جوړیږي، د په قبر کې هم د عذاب سبب جوړیږي، او په آخرت کې هم د هلاکت سبب جوړیږي. نو ډېر خلک داسې چې د هغې نظر صرف په دنیا باندې، د دنیا د ګټې وټې غم کې او نه قبر پېژني نه آخرت پېژني. نو هغې دپاره د دنیا د عذابونو ذکر دی چې د دین مخالفت په وجه باندې ستاسو دنیا هم بربادېږي، خرابېږي، او دغه د پرامن سکون والا ژوند دا هم خرابېږي. د نعمتونو کم څومره پراخي چې په تاسو باندې دا به ختمه شي، تنګستیا به تاسو باندې راشي، د یو طرف نه به راشي. نو د دنیا د محبت والا د دنیا څخه چې کوم خلکو محبت دی هغې دپاره تخفیف دنیاوي مؤثري د کار ورکوي. ځینې خلک صرف د قبر نه یارېږي چې تنګ قبر کې به څه کوم. ډېر خلک داسې وایي په تنګ ځای کې به څه کېږي، هغه نه دنیا یادوي نه آخرت یادوي. د هغې دپاره د برزخ احوال چې کوم دي هغه به ذکر شي. او ځینې خلک داسې دي چې هغه جهنم نه ډېر یارېږي، دا باقي خبرې ته لږ اسانې معلومېږي، او جهنم نه ډېر یارېږي. او ځینې داسې چې ټولې نه یارېږي. نو د اسلام د ترغیب دپاره او د اسلام مخالفین چې کوم دي په درې طریقو باندې به یارولی کېږي. یو په تخفیف دنیاوي سره، دویم په تخفیف برزخي سره، دویم په تخفیف اخروي سره. دې ځای کې تخفیف دنیاوي ذکر کېږي چې د شریعت مخالفت دا دنیا هم خرابوي. نو الله تعالی د هغې دپاره ثبوتونه پیش کوي. الله تعالی وایي وکم من قرية او ډېر د کلونه اهلکناها موږ هلاک کړي دغه کلو والا خلک فجاءها نو راغلی د هغوی ته بأسنا عذاب زموږ بیاتا د شپې او هم قائلون یا به د ورځې دوی ودو. قیلوله د غرمې وده کېدو ته ویله کېږي. د سړی ودی نو د قیلوله سړی کله کوي دا به لازم غرمه وي. قیلوله د غرمې خوب ته ویله کېږي او د شپې خوب ته نوم ویله کېږي. نو او هم قائلون یا به د غرمې دوی ودو، د غرمې ټیم د دې دواړو ټیمونو ذکر کولو معنا دا ده چې دا عذابونه مختلفو ټیمونو کې راغلي. یو ټیم پورې خاص نه دی چې په دې ټیم به راتلل، مختلفو ټیمونو کې راتلل. کله په توره شپه کې عذاب شروع شو، کله په سره غرمه کې عذاب شروع شو، او دا خلک په دې عذابونو سره هلاک شوي، او دا دنیا ته پاتې شوي د واسې اړسې ته سنت شوي دي. نو د دنیا کې د محبت د وجه نه هغوی په اسلام کې غفلت کړی دی، شریعت یا سوچه مخالفت کړی دی، غفلت کړی دی، او دنیا پسې پسې شوي. خو الله تعالی وایي چې کله به عذاب شروع شو نو بیا فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، بیا ونه وینا د دوی هر کله به چې راغی دوی ته عذاب زموږ الا ان قالوا مگر دا به یې ویل چې انا كنا ظالمین، یقینا موږ ظالمان وو. د عذاب هسې نه دی راغلی، زموږ د ګناهونو د وجې نه راغلی، موږ ظالمان وو. د دنیا محبت به دې بیا هېر شو، او د دنیا غفلت به د ذهن نه ووتو، د خپلو ګناهونو احساس به بیا پیدا شو. خو چې کله عذاب شروع شي بیا د خبرې پیدا نه ورکوي. الله تعالی وایي فلنسألن الذین ارسل الیهم، موږ به خامخا تپوس کوو د هغه کسانو نه ارسل الیهم چې لېږلی شوي دي هغوی ته پیغمبران. کله به یې تپوس کوو په قیامت کې. نو تخویف اخروي ذکر کېږي چې ستاسو د بدو عملونه یوازې دنیا سره تعلق نه لري چې دنیا به درله برباده کړي، آخرت کې بیا هم الله تعالی ستاسو نه د دې تپوس کوي. الله وایي ولنسألن المرسلین، موږ به خامخا تپوس کوو د پیغمبرانو نه، د خلکو نه هم تپوس کوو چې تاسو ته پیغمبران راغلي وو، تاسو یې څومره خبرې اورېدلې دي، څومره پې عمل کړی، څومره پې یقین کړی. او بیا به د پیغمبرانو نه تپوس کېږي چې تاسو د خلکو ته ورغلی دعوت هم ورکړو، د خلکو ستاسو خبره څومره واورېدله او څومره یې وانه اورېدله. دا کارونه به دې دپاره کې د تپوسونه به دې دپاره وي چې د امت صحیح ملامت شي، صحیح ذلیله کړی شي او ورټلی شي.